أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت الله وخاتم النبيين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. محترم مسلمانان ورونو، اللہ جل شانہ پدی کل عالم باندے و خصوصاً پا مومنانو و مسلمانانو باندے لوی عظیم احسان دا کرے رہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائے دا آخری نبی و دا آخری رسول پا حیثیت باندے دنیا ترا لے گلے دے او آخری دن او خپل آخری کتاب دائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تور کرے. دا نبی علیہ السلام دنیا تراتلل دا عظیم احسان دا اللہ جل شانہ دے. او قرآن مجید کی اللہ پدغ انداز ویلی: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ پاک پدی مومنانو باندے یو زبردست احسان کرے دے وغدا دے چی دوی تے دا دوی دا جنسنا پیغمبر را لے گلے. او اگا پیغمبر تا اللہ جل شانہ آخری پیغمبر ویلے. دا نبی علیہ السلام نرستو با دنیا تا بل پیغمبر نرازی. نبی علیہ السلام فرمائی لیو: زد نبوت دا عمارت و دا تعمیر آخری خختوم. یو مثال نبی علیہ السلام ذکر کرے. آغا یو گوٹ نیم گڑے ہو آغا خختا آغا آخری چپاغے باندے دا نبوت تعمیر سرطا ارسید آغا زیم. او دائی بار بار فرمائی لی چیزا آخری پیغمبر ما نرستو ببل پیغمبر دنیا تا نرازی. خدا دے سرا سرا نبی علیہ السلام دام فرمائی لی دی چه زبان رستو با سخلق رازی اغبا دجالان بی. دجال دا دوکباس تویلے کی گی، دا فراڈی تویلے کی گی. نو دا سے فریب والا خلق، دا سے دجل والا خلق دا برازی. اغیب وی چه مونگ دا اللہ دا طرفنا پیغمبرانی مونگ تا اللہ نبوت را کرے، خود در حقیقت اغب دروغ وی. دا نبی علیہ السلام پا ختم نبوت باندی ایمان دا لازم و ضروری دے. دا عقیدی خبره ده
چې څوک نبی علیه السلام نه رستو بل پیغمبر اومني چې او شتا راغلی دی را بشي دا سړی کافر دی او که چرته یو سړی دعوه وکړه چې زه د الله نبی یم یا وی چې فلانه سړی دا د الله نبی دی او یو تپوس کوونکی ته دا تپوس وکړي چې ستا سره ستا په نبوت څه دلیل دی نو دا سړی کافر شو ځکه د نبی علیه السلام په نبوت کې شک وکړو د په ذهن کې دا رااله چې ممکن ده چې وي د نبی علیه السلام په نبوت کې شک وکړه د هغه شک په وجه باندې دا سړی کافر شو یعنی د ختم نبوت په عقیده کې به شک هم نه کوي چې ګینې بل پیغمبر به دنیا ته راځي د پیغمبر عظیم شان وي لوی شان وي نبی علیہ السلام په زمانه کې هم بعض خلکو د نبوت دعوا وکړه نبی علیہ السلام داغي د قتل حکم وکړ داغي سره مصالحت نه کیږي داغي سره کمپرومایز نه کیږي داغي حکم په شریعت کې قطع ځکه دا ګستاخ رسول دی دا د نبی علیہ السلام ګستاخ دی او د نبی علیہ السلام د ګستاخی سزا مصالحت نه دی مفاهمت نه دی هغه قتل دی داخله ختم نبوت نه انکار کول دی مخکې بیاناتو کې راغلی دي چې په يهوديانو کې بعضې داسې خلقو چای به د نبی علیه السلام په حق کې سپکې خبرې کولې اشعارو کې به د نبی علیه السلام سپکواله بیانو کعب ابن اشرف ابو رافع یهودی داغه خلقو چې د نبی علیه السلام په شان کې به ګستاخانه الفاظ وي او اشعار به وي نبی علیہ السلام داغی متعلق من لکعب ابن اشرف فإنه آغا اللہ ورسوله سوک شتدا سے چه کعب ابن اشرف دا مردار کی ذکر دا اللہ و دا اللہ رسول تا کنزلی کڑیو اغیت تکلیف رسولے صحابہ لال وغی مردار اگدا واقعہ دا ابو رافع دا غرنگ هغه خیبر کې اوسېد او هغه د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخی کوله نبی علیہ السلام نه صحابه اجازت واغست او لاړل او هغه په خپل کور کې دننه مردار عصما یهودیه بوډۍ ښځه وه شاعره وه او د نبی علیہ السلام په حق کې او د صحابه او د دین اسلام په حق کې به سپکې خبرې کولې یو صحابي چې پستر ګنا بنا دی د صحابه د قربانۍ ته ګوره پستر ګنا بنا دی لاړه هغه ښځه مرداره کړه مونږ بنا نابینا شوي زمونږ سترګې شته وړاندې یو زمون په دې وطن کې قادیانیت دا د ختم نبوت خلاف لګیا دی پرچار کوي هندوستان کې یو سړی تیر شو مرزا غلام احمد قادیانی او هغه د نبوت دعوه وکړه دا هغه څوک چې دا یهودو پاللی سړی و هغې تربیت ورکړی نو د نبوت دعوی وکړه زه پیغمبر یم زه نبی یم علما په سره پاسېدل ته پیغمبر نشي کېدی ځکه نبی علیه السلام تعلیمات او قرآن موږ ته مخې ته پروت دی قرآن وایي
چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو به بل نبی دنیا ته نه راځي، بل پیغمبر به دنیا ته نه راځي. نبی علیہ السلام باندې آخري دین نازل دی، دین محمدی، دین رستو به بل دین نه راځي دنیا ته. آخری کتاب قرآن مجید نازل دی، دین رستو به بل کتاب دنیا ته نه راځي. آخری پیغمبر. اگه فتنه خوره شوه پاکستان تم راله، د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده، ځکه د هغې نه وروستو د انګریز او د پوره یورپ او د مغرب سپورټ حاصل دی، مال پې خرج کوي، دولت پې خرج کوي، او د مسلمان د ایمان کمزوري دا ده چې مال او دولت ته نه ټینګېږي. نو ډېر خلک د هغه ملګري شو او ډېرو خلکو د مرزا غلام احمد قادیانی نبوت او پیغمبري ومنله چې او دا د الله پیغمبر دی. نو عبدالآباد د پاره کافر شو، همیشه د پاره داسې کافر شو چې بدترین کفر د هغې نه بل نشته. ځکه د ختم نبوت نه انکار وکړ، او د ختم نبوت نه انکار دا کفر دی. علماء یو زمانه کې محنت شروع کړ، خواري شروع کړه په پاکستان کې. د بوټو صاحب دور حکومتو، بوټو صاحب کې یو زبردست لچک موجودو، علماء محنت او خواري وکړه، او بوټو صاحب د هغې هغه خبرې او د هغې هغه دلایل او د هغې هغه موقف پوره په پوره باندې واورېدو، وی منه. او قانون کې دا دفعه کېښوده چې قادیانان غیر مسلم دي. څوک چې دغه نظریه لري دا مسلمانان نه دي، کافر دي. دا د پاکستان د آئین دفعه ده. دی به د مسلمانانو په شانتې اذان نه کوي، دی به د مسلمانانو شانتې جومات نه جوړوي، د دوی عبادت خانې ته به جومات نه ویلی کېږي. دی به د مسلمانانو په شانتې مونځ نه کوي، ځکه دا مسلمانان نه دي. دغه مونځ خو مونږ ته رسول الله مبارک ښودلی دی، او دی د رسول الله مبارک ختم نبوت نه مني، نو د هغه ښودلی دین په هغې څنګه دی عمل کوي؟ دی به اول ختم نبوت مني، د دې خپل کفر نه به توبه وباسي، بیا به دې جومات ته راځي، بیا به دغسې اذان کوي، بیا به دغسې مونځ کوي. هغه ټولې خبرې آئین کې دا ولیکلی شوې، او چې څومره اسمبلي وه د هغې ټولو په دې باندې دستخطونه وشو. د آئین مستقل طور باندې چې کوم دی جوړ شو. دی ځان ته مسلمانان اوس هم وایي، ځان ته غیر مسلم او کافر نه وایي. او اوس ورله حکومت یو نوی حیثیت ورکړ. هغه نوی حیثیت دا دی چې دا به غیر مسلم اقلیت وي. غیر مسلم اقلیت یعنی لکه څنګه چې هندوان په دې ملک کې شته، سیکان شته، یهودیان شته، عیسایان شته، هغوی ته دا حق حاصل دی چې هغه د اسمبلی ممبر جوړ شي د خپل اقلیت په بنیاد باندې. هغې ته یو عهده میلاو شي د خپل اقلیت په بنیاد باندې. یي به مکه هندو، یي به مکه عیسائی، یي به مکه د هغې د عبادت خانې خپل نوم دی، د چا د عبادت خانې نوم مندر دی، د چا د عبادت خانې نوم کلیسا دی، چرچ. دا به وي هغې ته باقاعده هغې د پاکستان قانون منلی دی، چې د پاکستان قانون یې ومنه، نو هغې ته د پاکستان د قانون په اصولو باندې تحفظ حاصل دی. هغې به د بل چا په کار کې کار نه لري، هغې به د مسلمان دین ته سپک نه ګوري، بس هغه د خپل دین کوي لګیا دي.
نه مسلمانی کی بس نه مسلمانی. خو قادیانانو ته دا حق نه دی حاصل، ځکه د دوی کار د دې دین او د دې عقیده دا په ګستاخی د رسول صلی الله علیه وسلم باندې بنا ده، دا په انکار در الله باندې بنا ده چې الله پاک نبی علیہ السلام ته خاتم النبیین و یو دوی نه مني، نو دا د الله نه منکر شو، دا الله د خبرې نه منکر شو. دا یادو ساتي زما وروڼو، یو عمل نه کول دي. موږ مسلمانان یو، یو عمل نه کوو نو ګناهګار یو. خدای ویلي داسې وکئ، خدای ویلي مونځ وکئ او موږ نه کوو، نو موږ مجرمان یو، خو کافر نه یو. یاد ساته، کافر نه یو. د دین د یوې وړې خبرې نه که د انکار وکړو نو کافر کېږي یو سړی. یو وړه غوندې خبره تا ووایي چې هلکه د ماښام دا 3 رکعته فرض دا 4 دي، او دا دې ومنله چې او دا 4 ټیک دي، دا سړی کافر شو. نو بیا د قرآن د یو مستقل آیت نه انکار، د قرآن د یو حرف نه انکار هم کفر دی، د یو حرف نه انکار، یو ټکی نه چا انکار وکړه، د بسم الله الرحمن الرحیم نه انکار وکړه، د الحمدلله رب العالمین کې د دې الف لام نه انکار وکړه، دا سړی مسلمان پاتې نشه، دا کافر شي. ټول قرآن مني خو دغه یو الحمد نه مني، یو الف لام میم پکې نه مني، دا سړی مسلمان نشي پاتې کېدای، دا کافر شي. نو دا خو د قرآن د یو زبردست آیت نه انکار دی چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین. پیغمبر علیہ السلام اخیری پیغمبر دی، د نه وروسته به بل پیغمبر نه، او په خپل نبی علیہ السلام مو فرمایل چې زه اخیری پیغمبر یم. اوس دا چې غیر مسلم اقلیت قرار شي نو دې ته دې کې نقصان څه دی او دې کې فایده څه ده؟ هلکه په آیین کې خو اسیم دوی ته کافر ویلې کېږي، هندو ته هم کافر ویلې کېږي. نو دې ته دا څنګه چې هندو ته غیر مسلم اقلیت وایي، عیسائی ته غیر مسلم اقلیت وایي، یهودی ته غیر مسلم اقلیت وایي، نو دې قادیانانو ته هم غیر مسلم اقلیت وایي که نه؟ نه، دا نشي کېدی. دا د آیین دفیع دي چې په دوی باندې د وزارت دروازه بنده ده. که چېرته دا غیر مسلم اقلیت تا ومنه نو ده ته دا حق ورکړه چې دی سبا له وزیر اعظم جوړېدی شي. که ده ته دا حق ورکړه نو دا تا ومنله چې دی سبا له د اسمبلی ممبر جوړېدی شي. اوسه پورې قادیانې د اسمبلی ممبر نه دی راغلی، هندو راغلی دی، هغه خپل د هندو هغه خبره کړې ده، د هندوانو د حق خبره یې کړې ده، او موجوده حکومت چې کوي هغه وخت کې چې چا حکومت وي هغه د هغې خبرې منلي، بلکل هغې ته خپل حق ورکړی، سیک ته خپل حق ورکړی، خو ده ته دا حق ملاو نه دی په قانون کې. قادیانانو ته دا حق د قانون په ترو باندې نه دی ملاو. که چېرته دی غیر مسلم اقلیت ومنلی شي نو دی بیا ستا ممبر هم جوړېږي، دی ستا بیا کونسلر هم جوړېږي، دی بیا ستا ناظم هم جوړېږي، دی بیا ستا چې کوم دی د قومي اسمبلی ممبر هم جوړېږي، دی ستا وزیر هم جوړېږي، دی ستا وزیر اعظم هم جوړېږي، دی ستا صدر هم جوړېږي. او هر هغه سړی چې ګستاخ رسول دی او د ختم نبوت منکر دی، دا چې ستا وزیر دی، دا چې ستا ممبر دی، دی به په تا باندې هغه خبرې اپلای کوي کوم چې د دین د خبرې دي، کوم چې دا مذهب د سره دی. نه یهودیت یو مذهب دی، نصرانیت یو مذهب دی، هندو مت یو مذهب دی، سکھ دا یو مذهب دی. ای په خپل مذهب کې دنده چلیږي، دی ستا په مذهب کې دخل اندازي کوي، په اسلام کې دخل اندازي کوي او رنګ د اسلام ورکوي. نو مونږ حکومت ته دا اپیل کوو د دې ټولو مسلمانانو د طرف نه چې دا څنګه دوی د مخکې نه غیر مسلم دي هم په حق غیر مسلم باندې به وي،
څنګه چې دوی ته د جومات جوړولو اجازت نشته، د دې د جومات نوم به مسجد نه وي، څنګه چې دوی ته د اذان کولو اجازت نشته او دا په قانون کې دي، نو دا قانون دې برقرار وساتي. ورنه د مسلمان غیرت مړ نه دی، د مسلمان غیرت برداشت نشي کولی د دې خبرې چې یو سړی دی راپاسي او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام په ناموس لاس اچوي، یو مسلمان به ورته ګوري. دا کېدی نشي. تاسو ولیدل چې کله هم داسې خبره شوې ده او علماو اعلان قدرې کړی دی، دې کې د پاټۍ خبرې نشته. ګوره یاد وساتئ، دا د عقیدې خبرې دي. لکه څنګه چې موږ د مونځ او د روژې او د حج او د زکات خبرې کوو، نو باید دا سړی که په هره پاټۍ کې دی خو دی مسلمان دی، کافر نه دی. که دی د هرې پاټۍ سره تعلق ساتي، سیاسي پاټۍ سره، خو دی مونځ کوي، دی حج کوي، دی روژه نیسي، د پاټۍ خبره په دې کې نه وي. چې کله داسې موقع راغلي دا ټول مسلمانان بار ته وتي که نه دي وتي، نور که وس زمونږ نه کېږي نو چغې خو وکړو که نه. په دې سړکونو باندې خو جلوس وباسو که نه، احتجاج خو وکړو که نه. نو مسلمانانو مونږه حکومت نه دا پر زور مطالبه کوو چې قادیانان دې په خپل زور قادیانیت باندې د آئین په مطابق باندې، کوم آئین چې بټو صاحب د علماو په سرکردګۍ کې جوړ کړی و او په هغې کې دې ته غیر مسلم ویلیو، کافر ویلیو، په دې کومې پابندۍ لګېدلې وي هغه پابندۍ دې برقرار په دوی باندې پاتې شي. او دا به موږ دا جاری ساتو. دا خبره چې حکومت باندې موږ دا دباو راولو، دا زور راولو چې دا به غیر مسلم وي، د دې به مکه زور نومي، د دې نوم به نه بدلېږي، د دې به هغه زړې خبرې وي، د دې دپاره په قانون کې چې کومې خبرې هغه خبرې وي باقاعده طور باندې. دا اهمه خبره وه. چونکې د رمضان مبارک میاشت ده، زما وروڼو مونږ ته الله د رمضان مبارک دا میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د برکته نصیب کړې ده. مونږ ته الله دا قرآن، الله جل شانه د نبی علیه الصلاة والسلام خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم د برکته نصیب کړي. مونږ نن د قرآن تلاوت کوو، مونږ نن روژې نیسو. دا که دین محمدی نه وی، نبی علیه الصلاة والسلام به حیثیت آخری پیغمبر دنیا ته نه وی راغلی، نو نن به دا روژې موجې نه وي، نن به دا د قرآن تلاوتونه نه و. دا د رمضان مبارک میاشت دا الله مونږ ته راکړی د دغې مقصد دپاره چې په دې کې مونږ تقوا حاصله کړو. زما وروڼو د رمضان متعلق خبرې به کوو انشاءالله موقع په موقع باندې. حدیث شریف کې د رمضان ډېر فضیلتونه نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړي دي او دا یې فرمایلي دي چې د دې اول 10 ورځې رحمت دی. هغه 10 ورځو کې زیاتې ورځې ووتې، نن 8مه روژه ده الحمدلله. 2 ورځې په دې اول عشره کې، په دې اولو 10 ورځو کې پاتې دي، او دا دویمه عشره، دویم 10 ورځې دا مغفرت دی، د خدای نه بخنه، او خدای پکې بخنه کوي، خدای پکې بخنه کوي. حدیث شریف کې راغلی دي چې د دې روژه ماتي، د روژې د روژه نیونکي دپاره 2 خوشحالۍ دي. یوه خوشحالي دا ده چې دی کله روژه ماتي ته کښېني، د افطار وخت د دپاره ډېره لویه د خوشحالۍ ده، ځکه په دغه وخت کې الله د دعا قبلوي، دغه وخت کې الله پاک د دعا قبلوي. او دویمه خوشحالي دا ده چې کله دی د قیامت په ورځ د الله سره ملاقات کوي، د الله سره ملاویږي، نو دی به په داسې حالت کې ملاویږي چې لخلوف فم الصائم اطیب الی الله من المسک. د روژهدار د خولې دا سوړ بوی چې د تشې خېټې په وجه باندې، د معدې د خالیوالي او د ولږې په وجه باندې کوم دا سوړ بوی راوچتېږي، دا الله جل شانه ته د قیامت په ورځ باندې
دا د مشک و عنبرو د خوشبوئی نه زیات محبوب دی. او د دې متعلق فرمایي چې محبوب څه مطلب دی، څنګه محبوب دی؟ داسې محبوب دی چې د قیامت په ورځ به د دې سړي د خولې نه چې دا کوم په دې دنیا کې د روژه نیولې ده او د ده د خولې نه سوړ بوی خیږي، دا د د خولې نه به د مشک و عنبرو په شانتې بوی خیږي، خلکو ته به پته لګي چې دا روژه دار دی. خلکو ته به دا پته لګي چې دا هغه روژه دار دی، د خولې نه به د مشک و د عنبرو په شانتې خوشبويي او بوی سي. او دا یې ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې دا مسلمان بنده روژه زما د پاره نیسي، مسلمان بنده روژه زما د پاره نیسي او د دې بدله به زه ورکوم. لکه د نورو اعمالو بدله څوک ورکوي؟ هم الله ورکوي. خو تاسو به دې د علما د حدیثو فرمایي د دې معنا دا ده چې د نورو اعمالو بدله زه فرشتو ته ووایم چې داسې داسې ورله ولیکئ، دا عمل ورله په دونه چنده باندې ولیکئ. بعضې عمل وله لس په چنده ولیکي، بعضې وله 200 چنده باندې ولیکي، بعضې وله په 2 کروڑها باندې دا ورله ولیکي. نو فرشتو ته ګویا داسې شوه لکه تا ته یو انعام ستا استاز درکوي. نو هغه انعام تا ته ډایرکټ در نه کي، هغه انعام بل کس ته ورکي، دا دله ورکړه. دا استاز که تاله په دې خپل لاس ته انعام درکي نو شاید چې ستا خوشحالي به د اندازې نه سیوي. اکه ډېر معمولي انعام هم دی، د ټولو اعمالو بدله الله ورکوي، خو الله یې د فرشتو په ذریعه باندې ورکوي. او د روژې بدله به الله په خپلو لاسو مبارکو باندې د الله چې د الله د شان سره چې څنګه دي په خپلو لاسو باندې به الله روژهدار ته د هغه روژې بدله ورکوي. ټول وایه سبحان الله. دا هغه برکتي میاشت موږ ته چې نصیب ده دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په سلسله کې نصیب ده. تاسو وګورئ نن چې په مخ د ځمکې د دین څومره کار کېږي، هغه د مدرسې په رنګ کې کېږي، هغه که د تبلیغ په رنګ کې کېږي، هغه د تصوف په رنګ کې کېږي، که هغه د جماعت د عباداتو په رنګ کې کېږي، دا د جناب محمد رسول الله د ختم نبوت په صدقه کې کېږي. که د نبی علیہ السلام ختم نبوت نه وی نه به ستا جماعت داسې جماعت وی، نه به ستا تبلیغ دا تبلیغ وی، نه به د تصوف وی، او نه به د مدرسه وی. دا د هغې برکات دي. محترمو دا د رمضان کمې ورځې دي، ډېرې بختورې برکتي ورځې دي. عبادت پکې وکئ او د الله پاک نه وغواړئ او الله ته وجاړئ. خصوصا د جمعې په ورځ باندې یو وخت داسې دی چې هغې کې الله دعا قبلوي. د حدیثو عالمان فرمایي هغه وخت مختلف راغلی دي، خو زیات دا راغلی چې د مازدیګر نه وروستو د نور پرېوتو پورې، خصوصا دغه وخت کې دعاګانې غواړي. او بله خبره ورسره دا ده چې کله هم د نبی علیہ السلام په شان کې ګستاخي کیږي که نه، په هر رنګ کې څوک کوي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته غم او پریشانی او درد رسیږي، خفګان رسیږي، ځکه دا فرشتې ګرځي او هغه حال وړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. نو یو درود شریف دی روایت. دویم د مازدیګر د مانځه نه بعد خصوصا په دې رمضان کې دا یو درود شریف اتیا پیرې وایه، اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آله وسلم تسلیما. دا درود شریف اتیا پیری 15 منټه ټایم به پې لګي، 6 منټه ټایم به پې لګي. دا چونکې دا حالات د دنیا داسې جوړ دي، یو طرف ته د کرونا مسائل دي، د هغې نه مسلمانان ټول عالم مسلمانان هغه په یو تکلیف کې دي او په یو پریشانۍ کې دي او په یو ډېر خطره کې هغې سره مخ دي. د هغې خو مونږ موقع په موقع باندې خبرې کړي دي او وروستو انشاءالله سوال جواب کې به خبره هم کوو، ځکه چې بعضې کسانو د هغې متعلق تپوسونه بیا هم کړي دي، د هغې متعلق به هم کوو. خدا ختم نبوت دا عقیده زمارونو دا کلکه کوي، دا په دې باندې علماو بیانات کړي. د کوم علماو زمونږ د علماء دیوبند او د هر مکتب فکر علما هغې د ختم نبوت منکر نه دي، هغې بغیر د قادیانانو نه. او هغه قادیانیت داسې یو پیغمبر دی چې هغه
د ټټۍ دا اودسماتي د پاسه مردار شوی دی پیغمبر لفظ ورته ویل نه دي پکار دی هغه ځان ته پیغمبر وایي ना दासे पैगंबर ने अल्लामा इकबाल फरमाई मिर्जा अगर होता खुदा का नबी मिर्जा अगर होता खुदा का नबी टट्टी में गिर कर न मरता कभी कचरते मिर्जा द खुदे पैगंबर वे दे टटई के न मड़ के द पैगंबर वाल बोल लोई बोल खुद सरा चाली दली ने कि कम पैगंबर दे जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह नागा लोई बोल चाने दली आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई چې نبی علیہ السلام به بیت الخلا ته لاړ بیا به راووت بیا به پسې بل څوک لاړ نو ځان یادوي خو د حیا د وجې نه خپل نوم نالي چې زه به لاړم وی هلته کې به یو زبردسته خوشبويي وه خو څه به نه و چې که د نبي علیه السلام لوی بول د سره چا لیدلي نه دي واړه بول خلکو څکلي دي په خطایې باندې په وړو بولو کې بدبويي که نه زمونږ وړو بولو کې څونه بدبويي په یو ځای کې دو وخت می پیازي یو سړی وکړي هغې نه دونه بدمویي خي چې ګیر چاپېره علاقه ترې نه بدمویي او د رسول الله مبارک واړه بول خلک سکي چاته پته نشته چې دا بول دي په هغه بولو کې خوشبويي ده لاړو کې خوشبويي ده د نبي علیه الصلاة والسلام خوله کې خوشبويي ده زما استاد د خولې نه ترې بوی خېږي د نبي علیه السلام د خولې نه هغه عطر دي عطر یو سړي ته نبی علیہ السلام خپل خوله ورکړه بوتلګي کې وېداواله لور ته دې ورکړه لور دې واده کېږي دا خوشبويي په ځان باندې ولګوي هغه ته دا پته هم نه وه چې دا د نبي علیه السلام خوله هغه کم کور ته چې جنۍ واده شوه هغه کور په بیت العطر باندې مشهور شو د عطرو کور د خوشبویۍ کور ځکه چې هغه خوشبويي به یې ولګوله نو ګیر چاپېره ټول کورونه به خوشبویه شو داسې پیغمبر الله موږ ته راکړی دی موږ به په دې ننګ کوو که نه به کوو ننګ به پې کوو انشاءالله انشاءالله خدای دې قرباني وخت به موږ نه راولي موږ ډېر کمزور یو خو که راغې نو زما وروره قید به م یو ځل یو مرګ به م یو ځل یو هر چې څه وي هغه به په خپل ځای خو چې په ناموس رسالت باندې زه ځان قربان نه کړم ته ځان قربان نه کړې ته مسلمان د څه شوې زه مسلمان د څه شو زه خو مسلمان د پیغمبر په وجه باندې یم الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه